والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب العالمین جل جلاله پدې آیت کریمه کې خپل مؤمنانو بندګانو ته خطاب کوي. فرمایي چې مؤمنانو تقوا پرهیزګاری ځان کې پیدا کړئ، دا الله تعالی حکمونه منئ، کوم خبرونه چې الله تعالی منع فرمایلی دا غي نظام ساتي. تقوا ملاک الحسنات ته د تمام نیکو جړه، د تمام نیکو بنیاد هغه تقوا او پرهیزګاری ده. او دا د رښتونو خلق سره په مجلس کې د ناس کې نه پیدا کیږي. ہمیشہ خلق سره کینا د نیکانو مجلس مدر کی نیکی پیدا کئی. اردو کی وہی کہنا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. بلکہ بعد زمیندار چې د خټکو باغ کرلې خټکی لا لګې دلی نه وي ادا بازار نه خټکی او سی هغه باغ کی نو قدرتی دا غي خټکو بوی سره غنورو خټکو کم جړواله پیدا شي. دا صحبت دا ډیر لوی اثري. مخکینی بادشاہانو هم د علماء مجلس صحیح کولو چې چرته به د علماء مجلسو، چرته به بزرګانی دینو، هغه سره بناس تپاستا وا. ناغي بادشاہانو کې هم خوف خداو، تقوا بوا، پرهیزګاری بوا. هارون الرشید څومره لوی بادشاہ دی، لس پاکستان یو ځای کا د هارون الرشید بادشاہی پسې نه رسید. هارون الرشید بناستو په خپل تخت باندې لرې بچرته وریا د پړقې ده وی وریا دی ہر دے کسی وریگا ستا دزمکی مالیہ و خراج بما سرازی دمر لوی بادشاہی سرد دمر لوی بادشاہینا دا علماء و مجلس کے بامیشہ ناس. قاضی ابو یوسف دا ہارون الرشید دا بادشاہی رئیس المحاکم الشرعیوں یعنی چیف جسٹس کی اور تنن سواوی چیف جسٹس. اور ہر مال میں دا قاضی ابو یوسف نے دا مسئلو تپوس کولو. قاضی ابو یوسف کتاب الخراج لکلے اور پاگی کسی بادشاہ تک مگا لگیا دے نصیحتو نہ کئی کہ دا بکے اور بادشاہانو با دا علماء په خبرو باندې حکومتونه چلولو. خانه کعبې ته تللی دی، د ماسخوتن وخت دی، طوافي د ماسخوتن لمونځ نه پس شروع کړو. طواف نه چې فارغه شو ملتزم کې د خانه کعبې سره راغی او دعا کوي. جڑا اور تنرازی ملتزم داسی و مبارک زیر ہے کئیو ډیر سنگ دلم دغه د کودری ګنو به اختیار به جاج عجیبه زید لوی کشش ته پد او دلته دعاګانې قبلی. ملتزم دغه زید چې د حجر اسود او د خانه کعبه دروازې په میس کې دی
دا څه ګز یو نیم ګز دی دی په دغه دی کې حاجیان ودرېږي نو د خانه کعبې دورخل ته لاس رسوي زما غوندې سړی د هغه لاس صرف د خانه کعبې دورخلې ته رسېږي او دلته د دنیا نه راغلي حاجیان عمره کوونکي د الله تعالی نه سوال کوي چې خدای زما ګناهونه وبخي عجیبه عجیبه دعاګانې خدای دې تاسو هغه ځای ته بوځي حیران شي سړی عربي په عربۍ ژبه کې دعا کوي د فارسۍ والا فارسۍ ژبه کې پښتانه خپله پښتو کې اردو والا اردو کې پنجابي والا پنجابۍ کې ترکی والا ترکۍ کې په زرګونو ژبې دي په دنیا کې او حیرانه به چې هر سړی په خپله ژبه د الله تعالی نه بخښنه او مغفرت غواړي یو دعا دا هم ده چې یا مجیب جمیل ادعیت فی سائر اللغات اے هغه خدای چې د تمامو لغتونو دعاګانې ته لګیا دی قبل الله تعالی ته خو تمام لغتونه مخامخ دي وعلم آدم الاسماء كلها د لغاتو دا تمام اصول دا د الله تبارک وتعالی نه منتقل دی او بیا هغې فروعاتو کې ورو ورو ژبه کې ترقي کېږي هارون الرشید د طواف نه پس ملتظم کې لګیا دی دعا کوي کوشش کوي چې جړا راشي روایاتو کې راځي چې دعا کوي نو ځان جړغونکی کړه جاړه په جړېدونکي سړي باندې د خلکو شفقت او اگر رحمت راځي او بیا خود رب العالمین جل جلاله ته چې بنده جاړي هارون رشید خپل وزیر ته وایي د خدای بنده چا به ما یو عالم ته بوځه اما د اړولې دومره سخت شوی دی چې په دومره لوی مقام کې نور کله به زه رالم ما به په چغو چغو جړل او ما ته جړه نه راځي او دا سنګدلي خو ډېر لوی عیب دی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک ستاسو زړونه سخت زړونو سختوالی دا ډېره لویه صدمه یو سړي ته چې د ما زړه ولې دومره سخت دی او دته جړه ولې نه ورځي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا الله وایي خنداګانې لږې کوئ جاړئ جاړئ ځکه د انجام پته نه لګي حسن بصري په زندګۍ کې صرف 2 ځله خندلي په تمامه زندګۍ کې هغه هم د حسن بصري خېټه کمزوري وه چې څه به یې وخوړل یو سړي ورته وایي چې ستاسو دا خېټه خو ډېره کمزوري ده زه خو قسم په خدای چې کاڼي وخورم هغه مزمېږي یو سړي وی بیا ستا خېټه ده که د اوسپنې میچن ده په دې حسن بصري وخندل چې کاڼی یو سړی لګیا دی دلۍ او ازمایي په زندګۍ کې حسن بصري نه دي خندلي صرف 2 ځله جړل به یو بوډۍ ورته خپل ړوند بچی راوسته چې دا زما بچی دی ړوند دی استادانو ته یې بوځم لیکن هغوی ورته سبق نه ښایي بیا به ما ته یې راوله زه به ورته سبق ښیم ابۍ هغه ړوند بچی حسن بصري ته بوتلو او لاره هغې بچي معلومه کړو بیا به راغی حسن بصري ورته سبق خیلو دا ړوند بچی وایي چې کله ورغلی یم حسن بصري به په چغو چغو جړل یو ځل میړه کلک په مایلي تاسو خو دومره جړاګانې کوئ چېرې چې راځم څه لګیا دی جاړې د بیا سم وجړل چې ما ورته دا ویل نو بس بیا خوړو جړه یې بس کېده نه بیا راته بچیا که دا یو جړه مې الله تعالی قبوله کړي نو دا کافي ده ځکه مخکې پته نه لګي 2 لارې دي یو لاره د جنت ده بله لاره د دوزخ ده پته نه لګي چې خدای پاک موږ په کومه لاره سمه جاړه مه ځکه الله وایي فلیضحکوا قلیلا لږ خاندئ ښه خندا نه ده پکار ولیبکوا کثیرا مخکې ډېر لوی لوی مزلونه دي کدن کدن سختۍ دي
دا دومره سختۍ دي د ځان کدن. الله اکبر. ډېر خلک دغه وخت دین او ایمان نه بیزاره شي او بیا د هغې نه وروسته د قبر تورې تېرېږي، بیا د میدان محشر هغه هولناک منظر دی. نو هارون الرشید ته جړا ورغله، نو حیرانه ده چې زما د اړه ولې څه. وزیر ته وی د خدای انصافداره چې عالم ته مې بوله. هغه وی دلته کې سفیان ابن عیینه یو ډېر لوی عالم دی، هغه ته به دې بولم. سفیان ابن عیینه ډېر لوی امام دی، لکه څنګه امام ابو حنیفه او د امام ابو حنیفه په زمانه کې تیر شوی دی. دو سفیان ډېر لوی دی، یو سفیان ثوری او بل سفیان ابن عیینه. ورغلل دي د سفیان ابن عیینه دروازه وډبوله. هغه د دننه آواز ورکړو من بالباب، دا دروازه څوک ډبوي؟ وزیر ورته وی عجب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین راغله. سفیان ابن عیینه راووتو، امیر المؤمنین سره معانقه وکړه، بخیر علی ورته ووی. وزیر ته وی د خدای بنده دا خو زموږ مېلمه دی، زه به راغلی وم چې کوم ځای کې تاسو وایي امیر المؤمنین ته دې ولې تکلیف ورکړو؟ وزیر وی بس د ماسخوتن د لمونځ نه پس هارون الرشید طواف شروع کړو، بیا د هغې نه پس مقام ابراهیم کې 2 رکعات وکړل، بیا ملتظم کې راغی دعاګانې غوښتې او بیا راته وی شابه ما یو مولا ته بوځه، تا ته مې وسیله راوسته. هغه کېنولو، هارون رشید ورته ما ته څه نصیحت وکړه، هغه ورته د قرآن مجید آیاتونه ووایي، د رسول الله حدیثونه ورته ووایي. لیکن د هارون رشید پړه کې رقت او نرمي پیدا نه شوه. او بیا چې ورته څه اکرام وغه سفیان ابن عیینه ته بلا اشرفی ورکړي چې دا په خپل ضروریاتو کې استعمال کا او بیا روان شو. وزیر ته وی بل مولا ته مې بوځه، زما دې کې رقت او نرمي ولې نه راځي؟ هغه وی چې دلته عبدالرزاق ابن حمام یو ډېر لوی محدث دی، مصنف عبدالرزاق په 12 جلدو کې د حدیثو کتاب دی، دا د مصنف عبدالرزاق هغه احادیث چې هغه جمع کړي دي او تفسیر موصله چاپ تفسیر عبدالرزاق. هغه ته دروازه وډبوله، هغه هم ته دننه آواز ورکړو من بالباب، دا دروازه څوک ډبوي؟ وزیر ورته وی عجب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین راغله. هغه دروازه لري کا، هغه امیر المؤمنین سره معانقه وکړه، بخیر علی ورته وی. او وزیر ته وی د خدای انصافداره دا خو زموږ د ټولو مېلمه دی. هارون الرشید په خپله هم لوی مولا و، بادشاهان به مولایانو. ما ته به دې ویلي زه به راغلی وم. وزیر ورته بس د طواف نه پس بادشاه ما ته حکم وکړو، هغه ورته آیاتونه حدیثونه ووایي، لیکن د بادشاه پړه کې رقت پیدا نه شو، نرمي رانله. وزیر ته وایي چې بل مولا ته مې بوځه. دومره د بادشاهانو علماو سره مینه وه، د علماو مجلس ته به بادشاهان محتاج وو او د علماو سره به یې مینه وه. هغه وی دلته خو یو مولا دی، لیکن هغه غصنات مولا دی، کله نه کله سړی وهي، کله چېرته تیارېږي. بادشاه وی بس دغې مولا ته مې وده پرېږده چې د دې چوکۍ مې ووایي. د بادشاه نه دومره مینه وه. د شپې ډېر وخت تېر شو، لکه د مکې مکرمې کورونه هم بعد د غرونو د پاسه دي، د پېشمني وخت دی. بادشاہ په دې طلب کې دی چې یو عالم ما ته څه نصیحت وکړي او زما په دغه اړه کې خوف خدا
د فضیل ابن عیاض دروازه وډه بوله. فضیل ابن عیاض ډېر لوی ولی الله دی. دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی. دا دوه ډېر کلک ملګري دي، عبدالله ابن مبارک او فضیل ابن عیاض. دا د خپله کې ډېره یارانه وه او دا دواړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. نن سبا ډېر خلک امام صاحب پسې خبرې کوي. امام بخاری رحمت الله علیه دا عبدالله ابن مبارک د شاګردانو شاګرد دی او دارنګه د فضیل ابن عیاض د شاګردانو شاګرد دی. دینه تاسو د امام صاحب مرتبه معلومه کړئ. بادشاہ وی دغه مولا پسې نه بوله ورالو د پښمنی وخت دروازه وډه بوله. فضیل ابن عیاض د خپل کوټې د پاسه د تهجد لمونځ کوي. سلام چوجارستو د برنه आवाज ورکو من بالباب. دا دروازه څوک دبي؟ وزیر ورته وی عجیب امیر المؤمنین راغلی. فضیل ابن عیاض مالی ولی امیر المؤمنین لا امیر المؤمنین سقوط. الله اکبر. وزیرانم سم وزیرانو. وزیر ورته یکدم آیت واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. الله وی چې زما او زما د پیغمبر او د خلیفہ خبرې منئ. اولو الامر نه مراد نیکان بادشاهان دي لکه ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضی او معاویہ او عمر ابن عبدالعزیز. دا مراد. اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. برنا فضیل ابن عیاض جواب ورکړي والله ما فرقت من الله ورسوله. قسم دې د خدای او د رسول د کار لانیم فارغ لګیا دی عبادت کوم. وزیر ورته وی چې ومن دق بابا کریم فتح. څوک چې د سخی دروازه ډبای نو سخیان دروازې لړکې. په دې خبره فضیل ابن عیاض د کوټې نه په پاسنګ راکوز شو او د کور دروازه بیرته کا او بیا د یو دیوال خواته دغه سودریدو د خدای په ذکر کې. بادشاہ په توره کمره کې ور داخليږي. په تور کمره کې سړی داخليږي د لاسونه داسې مخ کې نیولي. چېرته تندی مې ونه لګي، چېرته پوزه مې دیوال سره ټکراو نه کړي. د بادشاہ لاس د فضیل ابن عیاض په لاس باندې ولګېدل. فضیل ابن عیاض وی الله اکبر. د بادشاہ لاس خو د ریخمونم زیات پاسته دي. کاش چې د دوزخ په اور باندې نه سوځېدی. بس دا خبره وه او هارون الرشید بېهوشه را پرېوت لکه یو سړی چې ګډه لال کړي او هغه ګډ نه تښتي. وایي داسې بادشاه او چې هوش کې راغی فضیل ابن عیاض ورته یو آیت وایي هغه بیا بېهوشه شي بیا هوش کې او جاړي. فضیل بادشاہ جاړي لګیا دی. وزیر ته وایي چې بس دی د ما ډېر ټایم مو خراب کړو. دا ډېر قیمتي ټایم و او مهرباني وکړئ بس پې ورشئ. بادشاہ ورته وایي در باندې د چا قرضې شته؟ ما باندې بلا قرضې دي. نو بادشاہ ورته بلا اشرفی. فضیل ابن عیاض ورته غوسه شو چې زه درته آیاتونه او د رسول الله حدیثونه بیانوم او ته ماته دا دنیا راکړې. یو څه اما د خدای قرضې دي. بادشاہ دغه بار وویستل چې دی دا خو ډېر قیمتي وخت دی زموږ د نفسو نه وویست. دروازه یې بنده کا. بادشاہ او وزیر دغسې ولاړ دي چې دا لا مولا څنګه مولا و.
موږ ورته څومره اشرافۍ وړاندې کړو هغه ټولې رد کړې. په دغه وخت کې فضیل ابن عیاض ته خپله ښځه وایي دا ښځې هم ډېرې زوروري چې د خدای انصافداره تا باندې خو بلا قرضې وي تا خو د بادشاه نه پیسې نه وي غوښتې چې په خپله یې درکولې خو اخیستې به نه وي که نه. فارسی کې وایي اب کسی طمع مکن اگر دهد منع مکن و ازی هر دو بگذر جمع مکن. د چا نه تمه مه ساته او چې درکوي نو منع کومه او دا دواړه پرېږده ته بل چا ته ورکړه که نه. تا ته یو سړی پیسې درکوي واله او چې تی نه هلې چا بل چا ته یې ورکړه. نو ښځې فضیل ابن عیاض ته وایي چې د خدای بنده پتا خو بلا قرضې دي. فضیل ابن عیاض به مزدوري کوله د خلکو کورونو ته به یې اوبه راړي او خلکو به ورته مزدوري ورکوله. فضیل ابن عیاض ښځې ته غوسه شو چې ما نه اوښ مه جوړو که نه اوښ خلک اوښ خوري کارونه هم پې کوي ګاډي پې چلوي ایوي پې کوي په ډېر ځایونو کې خلک په اوښ باندې غټ ګاډی روان کړی ایوي پې کوي ارټ پې کوي مدینه منوره کې پې غټې غټې بوکې وباسي. اوس هلته مشینونه راغله کله چې مشینونه نه وو غټه بوکه به د کوی نه په اوښ باندې راایسته. ښځې ما نه اوښ مه جوړو خلک اوښ خوري چې بوډا شي بیا حلالې کي. زه تاسو ته حلال رزق راړم مزدوري کوم په شا او پسینه مسکیدې چلوم او بادشاه چې کوم ما ته دولت را کولو دا خو د بیت المال هغه ما دپاره روا او خو د بیت المال پیسې دي. بادشاه دا خبرې اوري ځکه هغه وزیر لاسلي نه دي. بیا بادشاه دروازه وډبوله چېره ښځه ورته دا خبره کوي کېدی شي اوس یې رانه والي. فضیل ابن عیاض ورلرې دې که دا رقم خطا سوله ولاړ یې چوکۍ راواخېست یو دوی په بادشاه او یو دوه وزیر او بادشاه مخکې دی ورپسې لګیا دی منډې وي. ما دا عرض کولو چې بادشاهانو به هم د متقیانو مجلس پخولو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو تقوا اختیار کئی پرہیزگاری اختیار کئی خوف خدا پیدا کئی وکونوا مع الصادقین د علماء سره په مجلس کې کینئ د بزرگان دین سره په مجلس کې کینئ. ابراهیم ابن ادهم خو لوی بادشاه بلخ ته پایتخت بلخ غور نکنه بادشاهی را روانه وه او آخر د یو درویش په وینای بادشاهی ته لته ورکو د علماء په مجلس کې کېناست. ابراهیم ابن ادهم ته جوړ شو ولی الله ته جوړ شو. ولی الله خاوند د کشف و کرامت د علماء په مجلس کې به سره زر شوي سره زر. وکونوا مع الصادقین مراد صحابه کرام دي وکونوا مع الصادقین مراد تابعین دي وکونوا مع الصادقین مراد مفسرین دي محدثین دي فقهاء اصولیین دي علماء ربانیین دي. د نیکانو په مجلس کې کېنه نو تاکې به د نیکۍ صفت پیدا شي ته به د قرآن مجید په تلاوت عاشق شي ته به د تهجد او د نوافلو عادي شي. د تبلیغي جماعت سره چې کوم خلک ځي دا هم ډېر پاکیزه جماعت دی. بیا خلک باقاعده تهجد کوي. یو سړی مونځ پېژني نه خو تبلیغي جماعت سره سرودو دپاره ووتو بیا د هغوی دومره لوی اثر چې بیا دی هم تهجد ګزار شي. تبلیغي جماعت والا چې پېشمنۍ نه پاسي تهجد کوي دا ځوانان هم ورسره تلي نو روغ غوندې د ځوانانو په دې خپو باندې زور شروع کړي مجبورن بیا پاسي پاسه بچی ته هم یو دوه رکعاته نفل وکړه هغه کې بیا د تهجد ګزارۍ صفت راشي هغه کې خوف خدا راشي نو د علماو مجلس دا ډېر مبارک مجلسي
د دین د طالبانو په مجلس کې کینا نو څه مسله بس دکی طالبان د سین غاړې ته تللي امتحان او تکرار کولو د خنثی مشکل مسله خپل کې بیانوله پاکانس کې د خنثی مشکل مسله ده خنثی مشکل هغې ته وایي چې نه سړی وي نه ښځی د دې میراث کې د علماو اقوال دي چې د څه حکم دی خنثی مشکل چې نه مذکری نه مؤنثي دا یو مسله وه هلته کې یو سړي میانو دپاره دا مچولی و هغه هم دا مسله واورېده طالبانو ته یې مولیانو خفه کېږئ ما د سر ګلونه یئ زه غریب سړی یم دلته ما دامونه اچولي زه میان نیسم میان خرڅ کړم نو بچو ته پاو نیم سی روړی اوسم طالبان هم خو ښه کاکا موږ به مخکې تکرار کوو او دی نه پاڅېدل مخکې لاړل خپله کې د مسلې تکرار کولو په دغه ورځ دغې ماڼګي او خشته به یې ونیولو قسمه قسم رنګونه پکې وو دې میانو که مجیبه عجیبه میانې یاره دا مې خو نن بادشاه ته وړم دا خو ډېر قیمتي مې دی او بادشاه به ډېر خوشحاله شي بادشاه ته مې یوړو بادشاه هم واقعي حیرانه شو داسې مې هغې چېرته نو کتلی قسمه قسم رنګونه وو پکې بادشاه ورته چې کوم دی نو سل اشرفی انعام کې ورکړي چې والا هلکه زبردست مې دی راوست او دا سړی روان شو وزیر بادشاه ته وایي بادشاه سلامت که په میانو دغسې سل زر اشرفۍ ورکوي خو خزانه به دو ورځو کې ختمه کړي په میانو خو خلک یو 2 یا 3 روپۍ یا 2 اشرفۍ ورکړي دا خو د دومره پیسو مې نه دی بادشاه وزیر ته وایي دا وزیره که په څه طریقې ته واپس اخیستی شي ما خو ورکړي ته ته واپس واله او دې خوا راشه بادشاه چې دا انعام درکړی بادشاه در نه تپوس کوي چې تا کوم مې ورته راوستی دی دا نر دی که ماده ده هغه وي دوی خو به جواب رانه کړي نو دا پیسې به ترې واپس والم هغه ورته دا خنثی مشکل دی خنثی مشکل نه نر یو نه ماده بادشاه ورته 100 اشرفۍ نورې هم ورکړي او خو ډېرې وې پخوا خو یو اشرفۍ ترې لاندې پرېوته په نالۍ کې دنه ستوڼی پورته کړو چې هغه اشرفۍ داسې سړي ته ته پیسې ورکې اشرفۍ ته په ګنده ناله کې پرېوته او لګیا دی نستوڼی اوچت کو هغه راخلي وزیر ورته بیا آواز ورکړو چې دومره خواره اروا دې ده نالۍ کې در نه اشرفۍ پرېوته او هغې پسې دې په دې د بادشاه لاس لګېدلي وو که دا زما وی قسم دی ما به ورته کتلي نه وو لیکن یو اشرفۍ دومره مبارکه چې د بادشاه هغه د څنګه نالۍ کې پرېږدم سلې ورته نورې هم ورکړي وزیر ته یې وایي که نور کوې نو طالبانو سره صرف ناست وو نو د مسلو طاقت پکې بیا ځان ته پیدا شولو برکت محمود غزنوي چې یو لوی سړی دی الله اکبر هغه د غزني نه راځي او په هندوانو یې سر ګرځولی دی دا ټول هندوستان هغه فتح کړی و د سومنات بت چا د هندوانو ډېر لوی خدای و دی باقاعده مات کړی و هندوانو ورته جړا کوله چې دې بت ته څه مه وایه دومره زر به موږ درکړو دومره زر محمود غزنوي د بوتانو خرڅولو ته نه یم راغلی د بت شکن یم د بوتان ماتوم بوتې چې مات کړو هندوانو چې څومره زر ورکولو د هغې نه زیات زر په هغې بوت کې دننه پراته وو دا طالبان هم چې د بامیان 2 بوتان مات کړي دي دا ډېر لوی بوتان وو د غر نه جوړ شوي وو جاپان حکومت څومره لکه ډالره طالبانو ته چې طالبانو ګوره دی ته دې بوتانو ته څه مه وایئ د دنیا بت پرستو قومونو په لکونو ډالرې طالبانو ته ورکولې چې دا هغوی وې نه موږ بوتان خو خرڅو نه موږ خو بوتان ماتو موږ بوتان ماتو
په تمامه دنیا کې د بامیان بوتان په تمامه دنیا کې لوی بوتانو. یاقوت حموي موجم البلدان کې لیکي چې د بامیان دو بوتان په تمام روی زمین دا لوی بوتان دي. دومره لوی بوتان بل ځای کې نشته. ابا قدا د غره نه جوړ شو. په دا غرض کې موږ حج ته تللو، په مکه مکرمه کې مولانا رباني شیخ دی الله وبخي د طالبانو مشر امیر المؤمنین په دویم نمبر سره و. هغه ما ته وویل چې نن ما سره بي بي سي والا مصاحبه کوي او د بوتانو باره کې طالبانو اراده کړې وه چې دا بوتان موږ په څو پالوځو او د دنیا بت پرستو په اربونو ډالرې مولانا رباني سره مصاحبه وه چې طالبان ولې دا ماتوي. ما ته مولانا رباني وویل چې شابه دلایل وګوره. دلایل د حج ردې وي په کتابونو هلته د کتابونو لولي مکتبې وي. اکثر خلک کتابونه هلته نه راړي. د بن باز لویه مکتبه وه شامیه کې. زه ورغلم مالک یې ناست و خدای دې خوشحاله کړي. مې نن زمونږ د طالبانو د مشر سره بي بي سي مصاحبه کوي چې طالبان ولې دا بوتان ماتوي. نو موږ ته د حدیثو کتابونه پکار دي. الله دې هغه ته چې خیر ورکړي. ما ته وایي کتابخانه کې دننه کښېنه او خپل ملازم ته وایي دی چې کوم کتاب غواړي ورته وړه. نو هغه ما بلا روایات جمع کړل او حوالې ده او مولانا رباني ته مې ورکړې. بیا بي بي سي ورسره د شپې مصاحبه کړې وه چې دا زموږ مذهب دی. رسول الله مبارک حضرت علی لېږلی و. حضرت علی ته حکم کړی چې دا اوچت اوچت قبرونه چې دي دا د ځمکې نه صرف یو لیش پرېږده. بعضې خلک خو قبر کم ځای ته ورسوي. قبر زیات نه زیات د ځمکې نه یو لیش یا دوه لیش ته اوچت پکار دی او کچه پکار دی. او چېرته چې بوت ګورې هغه بوت مات کا. مولانا رباني وایي موږ خو د مسلمانۍ د مذهب چې کومدانو تابع یو د شریعت مونږ ته وایي چې بوتان به مونږ ماتوو. طالبانو هغه بوتان مات کړل. بیا کافرانو د هغې ټوټې په څومره لکو باندې اخېستې. په قطر کې یو لوی عالم دی یوسف القرضاوي. هغه هم په طالبانو رد وکړو چې طالبانو دا تماثیل مولې وران کړو. ټوله دنیا مو ځان ته دشمنه کا. هلته کې د قسیم علماو یوسف القرضاوي باندې رد وکړو. موږ وی ته مولا ته خو مولا نه ته وایې دا تماثیل دي دا بوتان نه دي. تا یاقوت حموي کتاب موجم البلدان نه دی لیدلی؟ موجم البلدان کې یاقوت حموي وایي چې د بامیان بوتان په تمام ځمکه لوی بوتان دي او د طالبانو دا یو کارنامه کافي ده. که طالبان اسم ونه کړي او طالبانو دا دوه بوتان مات کړل دا یې لویه کارنامه ده. او څه پته لګي چې سبا د طالبانو حکومت به وي یا به نه وي. صحابه بامیانو ته تللي نو ورنه هغوی به په هره طریقه دا بوتان مات کړي. نو ما دا عرض کولو چې محمود غزنوي د غزني نه راغی نو د سومنات بوت یې مات کړو. لیکن د محمود غزنوي دریو خبرو کې شک و. یو دا چې زه د سبکتګین زوی یم او که نه یم. لکه د بادشاهانو خو عجیبه مزاجي په دې کې شک و چې زه د پلار سچه بچی یم که نه یم. شک ته د طالب راشي پړه کې. او بله دا چې حدیث کې راځي العلماء ورثة الانبیاء. علما دا د انبیاء وارثان دي. آیا دا حدیث رښتیا دی او که نه؟ آیا دا حدیث دی او که نه دی؟ او بله دا چې دا د قیامت ورځ به وي او که نه به وي. بادشاهان دي عجیبه عجیبه مزاج. قدرتي او شپه روانو توره تیاره وه. خادم ورسره دی د سرو زرو مشال ورسره مشال هغې رڼا باندې دی روانو. څه ګوري چې یو طالب علم یو دکان ته ولاړ دی او کتاب ګوري. په دکان کې ډیوه بلېده د نانبایي دکانو او دا طالب د هغې ډیوې رڼا ته کتاب ګوري. د بادشاه پیړو سوځېدو.
چې ګوره دا طالب دی خدای خبر قرآن مجید نیولی که دا حدیثو کتاب دی نو خادم ته دا د سرو زرو مشال دته ورکړه طالب ته وایي چې څه دې لګي تیل یا سره زما نه وړه او زما د سرو زرو په دې مشال کتاب ګوره شپه خوب ویني محمود غزنوي دا دې دپاره وایم چې د بادشاهانو به د علماو سره د طالبانو سره مینه وه طالب ته د سرو زرو مشال ورکوي چې په دې کتاب ګوره شپه نه خوب کې رسول الله مبارک ګوري او رسول الله مبارک ورته یو د سبق تګین بچیا تا زما د یو وارث سره امداد وکړو د قیامت پر به الله د دې نه لوی عزت درکوي چې اوس یې کوم درکړی دی درې واړه شکونه لاړل ختم ځکه رسول الله ورته یو د سبق تګین زویه دا شک ختم شو چې زه د پلار سوچه بچی یم او که نه یم او دا هم ورته پته ولګېده چې علما دا د پیغمبرانو وارثان دي تا زما د وارث سره ښېګړه وکړه د قیامت پر ورځ به الله درې واړه شکونه چې د قیامت رادم شته ته د سبق تګین زوی او دا طالبان علما د رسول الله ورسوي نو رب العالمین جل جلاله په دې آیت کې خپلو تمامو بندګانو ته وایي چې تقوا اختیار کړي او د تقوا بنیادي شی د علماو مجلس کې کېناستل دي صحبت صالح ترى صالح کند صحبت صالح ترى صالح کند اصحب خيار الناس تنجو مسلما ومن صاحب الاسرار يوما سيجرح د علماء مجلس کې بتانه یو سړی جوړ شي ته به د قرآن پاک او د رسول الله د حدیثونو خبر شي دا تبلیغي جماعت هم علما دي کنه دا چلتا پھرتا مدرسه دا چلتا پھرتا مدرسه دای سره کېنئ تمارونو اصل شیخو دا الله تعالی طاعت او بندګي ده الله تعالی مونږه د عبادت لپاره پیدا کړی یو ګوره دې دنیا ته نه پیدا کړی دا الله تعالی ازلی کتاب وای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسان او پیریان ما صرف عبادت لپاره پیدا کړی دي ما اريد منهم من رزق دا دنیا خو راته دا کړي چې ګټه دنیا ګټه دنیا ناکاره نه ده نعم المال الصالح للرجل الصالح حلال مال د ښه سړي دپاره ښه ده که نه جومات ته پې جوړ کړي خیراتي اسپتال به جوړ کړي یتیم خانه به جوړه کړي د مسلمانانو رفاه عامه دپاره به څه کار وکړي لیکن دا نه ده چې د سهار نه تر ماخوتنه پورې پیسه او پیسه او پیسه پتا باندې د الله تعالی حقوق دي کم سړی چې خپل پنځه منځونه با جماعت کوي او بیا دې دکانداري کوي تجارت کوي زمینداری کوي هغه په مال کې به برکت وي د دې دا معنا نه ده چې د سهار نه تر ماخوتنه پورې په دکان ناست یم جمعه ته راځم خاص کر د جمعې مونځ ته بعضې دکانداران زموږ دا تقریر اوري او د جمعې مونځ ته خدای نیولي نه راځي ابن عباس ته یو سړی راځي دا د رسول الله د تره زوی دی او د قرآن په علم کې دنه یو صحابي موچت نه ده ځکه رسول الله ورته دعا کړې ده حبر الامت ورته وایي چې یو مسله ده څه مسله چې زما یو ملګری دی 3 جمعې ته آمدن نه ده راغلی او مړ شو بیا هغه جهنم کې دی چې روغ موټو او د جمعې مونځ ته نه راتلو هغه جهنم کې دی سوره د پس بیا راغی هغه جهنم کې دی مونځ دومره اهم عبادت دی او خاص کر د جمعې مونځ یو زمیندار زموږ تقریر پټي کې اوري او نه راځي جامې پاکې دي روغ دی ایوی کولی شي بوټ کولی شي لو کولی شي یا یو دکاندار یا یو ملازم انسان الله تعالی عبادت لپاره پیدا کړی دی عبادت هم څه ګران خو نه ده الدین یسر رسول الله وایي دین ډېر آسان دی ډېر آسان څلېرویشتو ګنټو کې ستا په 5 منځونو ګنټه نه لګي کنې نوټ کا ځان سره او په کال کې یو میاشت روجي دي غریبه پتا خو نه زکات دی او نه حج دی
چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي دې کلمې تقاضاګانې دي دا تقاضا به پوره کې یا مکن با فیل بانا دوستی یا بنا کن خانه برانداز فیل یا خدا اوخانو داتیانو د مالک سره یارانه مه کوه ته دې هغه درته پولاونه او چرګان او میوې درکوي او یو ورځ درته هغه راغی او تا ورته خوله چینګه نیولې ده چې یاره خفه کېږم زما د کور دروازه وړه ده په دې اتي نشي دننه کېدی په دې اوښ نشي دننه بیا یارانه ولې کې د اتیانو د اوښانو د خاوند سره چې د یارانۍ د کور دروازه ورته لویه اوس نه چې دا وی د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې تقاضاګانې دي دا تقاضاګانې به ته پوره کې هغه په دې پوره کېږي چې په دې آیت الله تعالی تاسو موږ ټولو ته عمل راکړي یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو اتقوا الله تقوا پیدا کړئ تقوا خوف خدا نن مسلمان کې خوف خدا نشته ځکه یو سړی شل کسان مړه کړي ځکه خوف خدا نشته خوف خدا چې یو سړی د چرګې په بچي مړ کېدو باندې خپه چې د ما د لاسه نه ولې دا د چرګې بچی مړ شو د موبایل دپاره خلک واړه واړه بچي لګیا د قتل کوي وړوکی معصوم بچی په سیکل روان د ډز ویلي معصوم بچی هغه سیکل پې وتښتوي په موټر سیکل یو سړی روان دی ډز ویلي موټر سیکل پې وتښتوي خو خوف خدا نشته که نه قسم په خدای د ذرې ذرې تپوس به کېږي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره د ذرې ذرې حساب به باقاعده کېږي او دا هر څه باقاعده ریکارډ کېږي یو سړی چې غلا کوي په دغه ځمکه کې د ریکارډینګ طاقت موجود دی ستا فوټو د ځمکه الي او د قیامت پر ورځ راسته انکار کوي چې ما قتل نه دی کړی هغه ځمکه به درته مخامخ کي دا وګوره څوک دی دا ته نه دا لګیا دی ته دا سړی په ګولۍ نه ولي دا ته نه د دې دوکان غلا ته نه کوې اذا زلزلت الارض زلزالها یو لویه زلزله به راشي واخرجت الارض اثقالها د ځمکې نه بهر سره وځي مړي خزانې سره زر دا بهر سره وځي وقال الانسان ما لها الله اکبر د دې زرو دپاره ما رور وجلی دی دې دپاره ما قتل کړی دی دې دپاره ما دا کار کړی دی دا سپین به داسې پاتې اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ازمکه به ټول حالات بیانوي چې دې سړي ما باندې دا جرم کړی دا یې کړی دا یې کړی او بیا به خلک ځمکې ته وایي چې دا څه کوې په موږ ګواهي ورکوې ابوی خدای راته حکم کړی الله راته حکم کړی تو بیا انکار نه شي کولی چا چې کوم جرم په مخ د ځمکه باندې کړی د هغې فوټو به ورته ښکاري ته ګاډی په سړک بوځو او دا پولیس دې ونیسي ټریفک پولیس ته که شل ډله وې او نه ته په 120 روانې دا وګوره ستا نمبر دی ته ناست یې سټیرنګ باندې فوټو ورته وښایي دا په څومره سپیډ روان دی انکار چې معناداره ده نو باقاعده دغه ځمکه کې د ریکارډینګ طاقت موجود دی ستا تصویر افسدا راکاږي نو ما دا عرض کولو چې د نیکانو مجلس کې چې کینی د علماو مجلس کې چې کینی په یو جومات کې چې د قرآن درس وي هغې کې ته کینی یا د رسول الله حدیث بیانېږي نو سرنګ به در باندې وخېږي رنګ او د کامیابۍ په لاره به چې کومدنو روانې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین د رښتینو ملګرتیا اختیار کړه رښتیني انبیا کرام دي صحابه عظام دي تابعین دي مفسرین دي محدثین دي علماء کرام دي الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو دنیا او